چونکہ اسلام او دین کے یو زبردست تاریخ لري او اسلام او دین ورته ډیر د قدر او د احترام په نظر کتلی دي. د قربانی تاریخ تاسو بار بار د علماء نو اوریدل. نن د قربانی متعلق دریو خبرو ته خیال ساتئ. پہلا نمبر د قربانی نه پہلا څه آداب دي. دویم نمبر په کوم سارو قربانی کیږي. دریم نمبر په کوم سارو قربانی نه کیږي. دې دریو خبرو ته خیال کوئ. پہلا نمبر د قربانی د کورونه پہلا څه آداب دي. د اسلام او د دین په مسله باندې چې څوک عمل کوي نو د عمل نه پہلا د هر حکم د پار آدابی مسلمان بداغی خیال ساتي. علماء د قربانی نه پہلا یو کم سلویخ آداب خودلی. سو قربانی کئی یو کم سلویخ تو خبر و بخیال ساتھی داغین بعد با قربانی کئی. اگا آدابو کے پہلا نمبر ادب دادے کہ پنیت کے با اخلاص پیدا کئی. نیت با پاک ساتي. د رواج د پاره به نه کوي. د تربور سره د ځان برابرولو د پاره به نه کوي. خپل بچو ته د غوخي ورکولو د پاره به نه کوي. دا بنوي چې د اختر په ورځ باندې چې خلق قربانی کوي خیستخ کاری چې زینو کوم بیکار اخکار. دا بنوي زما تربور کر او زما خپلوان او کلیوال او گاونډي کر بغوخای خپل ذاتی او زبد بلغوخه ته انتظار کوم څوک بروړي کنا. دا ټولي خبري ور سره حل کیږي خدا بنیت کې نه راولي. قربانی او باریک چیز دے. دومره باریک دے چې زمونږ استاد دین او اسلام دې کې د نیت خیال هم ساتل ہے. کنیت چا غلط کنو قربانی نه کیږي. په یو ساروی کې و کسان شریک دي مسل تو یو کس پکې نیت صحیح نه کو د رواج نیت یو کا د غوخه نیت یو کا د دې باقی شپږو واړو قربانی مو سره نه کې. د دې وجه علماء وی افضل ادا د چې سړی ځان له قربانیو کې تاسو ته ارکال داوي چې افضل ادا د چې ځان له قربانیو کې
خپل نیت خو بسم کې خود بل نیت بسکه نو پہلا ادب دا ده چې نیت به خالص کې او پاک بکی. دویم نمبر د دې نیت بکای چې خدایا دا زه چې کوم قربانی کوم دا د خپل بدن په بدله کې کوم. مطالبه خوستا زمانه زما د بدن د قربانی دلو دا ولی اسماعیل علیہ السلام بدن قربانو خپل ځان قربانو. د اسماعیل علیہ السلام د بدن قربانولو بدله کې د جنت نه ګډ راغله. نو چې مونږ او تاسو نیت کو نو دا نیت بکې یزما ربا دا قربانی خو زما د بدن په بدله کې ده. پکار دا دی چې ځان قربانی کم خدا احسان کړی دی مونږ ته د خپل بدن واپس کړی دی او د هغې په بدله کې ګډ یا چیلې یا ساروي د ساروي قرباني غواړي. نو ستا بدن څومره قیمتي دی نو دا کارم قیمتي دی. د دې نیت بکې. دریم نمبر قربانی د پاره به د افضل وخت انتخاب کې د بهترین وخت انتخاب بکې. قربانی پاول اورزم جائز ده پدویم اورزم جائز ده پدریم ام روا ده. افضل وخت پکې پہلا ورځ ده. پہلا ورځ کې د ماسپخین نه پہلا ده. مهمترین چیز ده انتخاب به د بهترین وخت کې. اکثر زمونږ ملګری دوه درې قرباني چونی سي ناغه وای دا یو بننو کې یو به سباو کې یو به بل ورځ. دا صحیح کار نه ده ځکه هر یو مستقل قربانی ده. نو تبا انتخاب د بهترین وخت کې بهترین وخت پہلا ورځ ده او د ماسپخین نه پہلا ده. اختر منځو کې قربانی کوم دا تقسیم مونږ او تاسو د ځان نه راایستل ټیک د جایز ده خو افضل نه ده. څلورم نمبر افضل ادا ده چې قربانی کې سړی ګډ حلال کی. غوا میخه وغیرہ باندې قربانی روان. څلور قسمه سارو باندې قربانی روان. یو تا ګډ او ګډ وای دیم تا چیلے او چیلے وای دریم تا غوا او غوی وی او میخه پکې شامل ده. څلورم تا اوخ او اوخه وای. زمون فقها غوا او میخه دا په یو توله کې اچي. بعض فقها پکې فرق کوي وی افضل میخه ده میخین مان افضل ده د غوین نه ودا دا سه ده لکه چې ګډ افضل ده د چیلینا. نو که غوا میخه یو ځای کې نو څلور قسمه حیوانات باندې قرباني کوي او که جدا کې نو 15 قسم او افضل په دې ټولو کې ګډ ده.
ګډم تاسو اوریدلی دی او مسائلو کې براشي شپږ میاشتو ګډ چې د یو کال سره برابرۍ قرباني پکېږي او افضل ادا ده چې د کال برابرۍ یا نو افضل ګډ ده کني بیا په دې نورو باندې باقیو باندې روان. پنځم نمبر ادب دا ده چې په سارو کې بس سپین ګوري. افضل ګډ یا ساروي سپین ده یا هغه چې املح هغه توي چې سپینم یو تورې کرخي پکې. دا د افضلیت او د آداب خبر ارته کوم روا او ناروا نه دي. خبره دا ده که درته ملاويږي نو دی باندې عمل افضل. شپږم نمبر دا هغه ساروی باندې چې غټ غټ ښکرانی ښکرونه غټي څومره چې غټ ښکر والا ساروی وي دومره پکې ثواب دی. اوم نمبر ادب دا ده دا سے ساروی با علی چې تمام اندامونه پوری سالم خپل اسونه غوګونه پوزا مکمل د عیب نه پاکی دا پکې افضل. اتم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې هغه قربان هغه ساروی په قربانۍ کې حلال نه کې چې کم د کم ساری غوږ کټ وی او مکمل نه زوړن دی ورپسې غوږ کټ شوی دی خو فل جدا نه دی زوړن دی ورپورې. نو افضل ادا ده چې دا ساروی حلال کې چې دا عیب هم پکې نه. نهم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې هغه ساروی به قربانۍ کې نه حلاله چې دا غیر استنه پتون کټي او مکمل کټ نه ا کټ شوده ایسا اور پسې زوړند دی. نو دا غین افضل ادا ده چې هغه روح پتون والا چې دینو اغالا. لسم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې هغه ساروی مال علاوه چې د کم ساری غوږ کټ ده سورې ده پکې غوږ. یو لسم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې هغه ساروی بنا لاله چې د کم ساروی په وخت کې سورې ده. دولسم دا چې غوږی کټ ده په وګدوالي باندې مینس کې داسې کټ. دیارلسم دا چې غوږی کټ ده خو په پلنوالي باندې. سوارلسم ادب دا ده چې سارو کې به سرب ګوري څومره ساروی چې سربي نو دومره افضل. پنځلسم دا داسې ساروی به ګوري چې خلق ورته ګوري نو راوړي ورته. بای سارو کې دا صفت چې څوک ګوري نو خوند ورکوي چې زه ساروی ته وګورم. نو دا پکې افضل ده چې دا ساروی بالاله چې خلق ورته ګوري او قتل ولا مزه ورکای. شپاړسم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې داسې ساروی حلاله کې چې سترګې غټي وي غټو سترګو والا. ولسم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې څوک قرباني کوي چې دا ذبح او قرباني په خپل وکي بل چاته نه وي چې وېکا او کنه خپل چل نه ورزي نو بیا بل ته وای. اتلسم نمبر ادب دا
که یو سړی بل ته ووایي چې زما د پاره قرباني وکړه زه نشم کولی، نو افضل دا ده چې زه د حلالې ته به دا مالک اجیریږي، خپله به ولاړ. نو لسم نمبر ادب دا ده، افضل دا ده چې کم دا قربانی به داسې ځای کې کې چې کم ځای عیدګاه ته نږدې، څومره چې عیدګاه ته نږدې وي نو دومره ثواب پکې ډېر، او که عذر و ضرورت نو بیا خیر. شلم نمبر ادب دا ده، مالک نے چې په دې قربانی باندې کمې پیسې لاړې دی به پې خوشحاله وي، داسې بنوي چې دا رانه 15,000 لاړې 14,000 لاړې، دې ته به تاوان نه وي، دې ته به ګټه وي. اکثر مونږ او تاسو وایو څه به وکړو، قرباني مراله دې له به هم پیسې قرض کول غواړي، او که زمونږ ذاتی کاری نو هغې سره داسې خبرې نه کوو. که څوک را سره خواته ځمکه خرڅوي نو په خوشحالۍ یلو، هلکه ځمکه علم او پیسې راک، کور علم پیسې راکه، ګاډی علم پیسې راک، او چې قرباني یله څه وکړو غوښتې نه نو ګورو که چا راله راکړې کنه وس مې نشته. دا داسې خبرې دي لکه ستا چې زړه نه وي په دې قرباني کولو باندې، نو داسې خبرې به نه کې چې دا خبرو نه داسې هوا او داسې بوی روزي چې ستا د خفګان اظهار کوي، زړه به پې خوشحاله کوي چې الحمدلله سکال به قرباني کوم او پې خوشحاله یم، دې ته تاوان به نه وي. دا د زړه خبرې دي، کنه غوښه ته خورې څاروی تا لالی او جنت الله درکوي، نو الله ستا په څاروي څه کوي؟ هغه زکات کې خو که یې تندی راچولې او پیسې د نه بل اخیستې، سرسایه کې دې که تندی راچولې او پیسې د نه بل اخیستې، حج کې دې که تندی راچولې او پیسې د نه بل اخیستې، قربانی کې خو تندی کولاو که کنه د الله بنده وغه خو ته کور ته راوړې خورې به ته، نو څنګه دې تندی راغونډ کړی؟ نو دې کې زمونږ شریعت وای زړه به کولاو ساتي، تندی به کولاو ساتي، ملایکې درته ګوري، الله پاک ستا زړه ته ګوري. ته څه کې مهم ترین عمل دی رونو، دې سره به احتیاط کوئ. 21 نمبر ادب دا دی چې د چا وسی الله دې مونږ او تاسو ټول لراکي. دا ټول مسئله او دا دین قیمتي مسائل بش قیمت عمل غلره دا مونږ او تاسو ته چار وړي دي، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله دې زمونږ او تاسو د خپل نبی سره مینه سیوا کړي. دا خدای برکات او دا غي اخلاص ته چې دا چا وسوي او پیسې وسرای چې د خپل خوږ پیغمبر د پارم قرباني وکړي. الله دې مونږ او تاسو ټول لره. 22 نمبر ادب دا ده، کم ساروی چې څوک حلالي او قرباني کوي نو په وخت د حلالي کې باغې سره نرمي کوي، وਹੀ را وਹੀ بهنا دا سپړی باندې بهنه تړي چې هغه سره د هغه خپې او بدن خوږي گزاره به سره کوي. 23 نمبر ادب دا ده، په پس شاړه باندې با ساروی نه لاله، چاړه به ته تیر کوي چې تکلیف ورته نه. 23 نمبر ادب دا ده، چاړه به داسې ځای کې نه تیر کوي چې د قربانۍ ساروی ورته ګوري. حیواناتو کې شعور وي، هغه پیږي چې دا اوس منګا لاله. پرون زموږ مدرسه کې چا دوه چیلې راوستیو، نو یو چیلې ولاړو بلې وسره خواته حلال،
ما چې کوم سره خواته ولاړ واغلا دا سره پیدا تا به را پروزي مې غلط کارم دا چيله جدا او درول پکارو دا بل جدا دا سيني پکا چاړه چې تیرکې نو دا سه زکه به تیرکې چې کم دې کې د قرباني ساروي نه ولاړ 15 نمبر ادب دا ده د ساروی مخ به قبله طرف تکي چاله لک 25 نمبر ادب دا ده سوق حلال کین نو دا سه بوي بسم الله الله اکبر بسم الله والله اکبر بنوي زمون فقها وای والله اکبر ویل مکروه دي دسه بسم الله الله اکبر او پکې نه وېشتم نمبر ادب دا ده سروي دی حلال کو نو دا دعا بوي اللهم هذا منك ولك خدای دا استاد طرف نه او استاد پاره ده ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عربی نه درځي پښتو کې وایا یا زما رب زما ژوند او زما نفلی عبادات بدنی عبادات او زما مالی عبادات دا ټول تعالی ردی چې رب د عالم دا بوي اتیشتم نمبر ادب دا ده ساروی با دی مضبوط نیولے اگا وقت پوری با ددن سرمن نجودا کے ترسو پوری چی مکمل ساتی تلی نئی یو کم دیرشم نمبر ادب دا ده دا اختر پورز بانے با پیل دا قربانی غوخا خوری دا غینا پیل با اس نخوری دا وڑو کی اختر پا ورز دا دے چے دا اختر دا موز نبا پیل کجوری خوری او دلوی اختر پا ورز بانی افضل ادا دا چے صرف دا قربانی غوخ بانی روجہ ماتا کہ منگو تاسو تا روجہ وائی شریعت ورطا امساک وائی افضل ادا دا چے دا اختر پا ورز بانی تا خوراک او سکاک نکے کله د اختر منځو کو قربانی دی وکړه داغه په غوخه باندې دا روزه ماته دیرشم نمبر ادب دا ده بیا افضل دا ده چې داغه اینه او جګر وخوري هغه باندې روزه ماته یو دیرشم نمبر ادب دا ده د چا چې دا اراده یې زب قربانی کوم نو چې کله د اختر د میاشتې پیل او رشي دی به نوکان نالی او ویخته به د بدن نالی سر سنت به نه برابر پورا لس ورځې چې قربانی وکړي نو بیا به کمای او یو خبره ده که یو سړی ورته سم نشو مخکې نه لوی لوی دي او دا اختر دا ورځ پیراله دا لس دی وای کزه دا لس ورځ نوکان نالم او وخت نالم وړي رک دیږي نو بیا خیر دې کوای او کله چاوس یو سم شه او ټیم ورته ملاو شه افضل ادا د چې سبات ده میاشتې پیل ورځ دا دا غینه پیل سر سنت ځان له برابر نو لس ورځو کې بیا دومره وګدیږي نه داغي وجه دادا چې پدې میاش کې پدې ورځو کې الله دې مونږ او تاسو بار بار بوزي حرمین شریفین او تا حاجیان تللی دي او په حالت د احرام کې نوکان غسل او ویختا غسل نشته نو ځان هغه سره مشابه کې هغه سره اظهار د مینې او د محبت دو دیرشم نمبر ادب دا ده اگر ساروی باندې قربانی مکوا چې دا غي وړای کټ شوی وي وړای ته خلکو اکثر پکې انچانو کټ کای ګډوم داسې پاتې کی نو افضل ادا ده چې پدا سه مکو چې وړای پکی ور باندې وینو هغه ګډ باندې قربانی
دریدیرشم نمبر ادب دا دے اغا ساروی بانے قربانی مکوا چی داغے پسترگو کی کوگوالے دے افضل دا دا چی روغ استرگی سلور دیرشم نمبر مسئلہ دا دا افضل دا دا چی پا اغا ساروی قربانی مکوا چی داغے غاخون پریوتی دا زوڑوالی پا وجہ دمر زوڑ ساروے دے چی غاخون پریوتی دی نو افضل ادا دا چی پدا سے قربانی ساروی مکا پدا سے ساروی قربانی مکا پینزہ دیرشم نمبر ادب دا دے افضل ادا دا چی کم ساروی دے قربانی دا پارواغس اگا بہر اترا چی خلق زیر آجی او گوری جو سو قربانی نکی چی داغا مسرمین پیدا شی اصل کے قربانی واجب عمل لے پا فرض و پا واجبو کے مسئلہ دادا چی دا بخکار رکے چی کم خلق نکی چاگوی موکی او نفلو کے مستحب خبر دادا چی نفل بپٹے اگی کی بیا ریائی دا دی وجہ نمونگا و تاسو چی فرض منسکو نو جمع کو او چی نفل کے نو آئی کی جمع نشتی ذکا جمع کی خودر بانے خلق خبری گی نو پا فرض و پا واجبو کی افضل ادا دا چا با خلقو تخکار کے چی کم خلق دی سر مین نساتی چی مین او سر اوسانی نو جو سوک ساروے دا قربانی دا پاروالی افضل ادا دا چی آغا با بہار اتڑی چی خلق ورطا گوری او خوشحال کی گی کدے قربانی نکئی چی وی کی شپک دیرشم نمبر ادب دا دے افضل ادا دے چی دا قربانی ساروی پا غاڑا کے پٹائی واچا و سیرئی واچا خیستخکاری اکثر خلق پی نکری دیو مگی سیرئی ورطا و خا خبر چی خا خیستخکاری چی نو دا چی ساروی دا قربانی ساروی سو پاک ساتی و خیستے ساتی نو دے مانا دا چی دا قربانی سرمین دا دا ظلم محبت دے وسطرہ قربانی کے مقصود دا ظلم دا محبت اظہار دے دا محبت چرے دا پٹ سیز دے او پٹ سیز علا قبلی کی چاخکارا کے تاسو زمیدار یائی تاسو تا اکثر تخمن والا ہوئی دا تخم یوسا زبردست جوار باو کی تخم چی منگا و تاسو یوسو پٹی تا نو آغا پا دی خورو کی پٹ شی نو سنگ با پتہ لگی چی دا صحیح تخم دے او دا بیکار کر احکارا چاو تیغی ہو که منگوائی صحیح تخم دے حالان کیا خو پٹی او کر احکارا نا چا خپل زانی بہر ترو نویستا منگوائی دا صحیح تخم دے دا قرنگی رونو دا چا پزڑکی چی دا اسلام او دا دین محبتی دا پٹ سیز دے دا براخ کارا کے نو که داغا پٹ محبت اگا داغی آثار او نخستا پا دے بدن رالی نو رشتیاوے او کنستا پا بدن رانلی نو بیا گپ لگے اس لوگا چیدہ نو دا پٹا دا یو سڑے ہوگا دے نو تا تا خوبت نہیں لئی او آگا تا با روٹائی کل ملاوی چار احکارا کی چرو رو گئے ما تند پٹا دا یو سڑے وی عزت تا گئے ما نو رشتیا با کلوئی چی دے پخلووی چو برک دا قرنگی دا محبت پٹ دے دا با کلا دیبانی ثواب و عذاب مرتب کیگی دا چی کلا تخکارا کی نو که دا اسلام و دا دین و دا اللہ سر دے محبت و اخکارا دے ثواب بدرتا ملاوی که دا دنیا دا بیکار و پلیت و خلق سر دے محبت و اخکارا دے کو عذاب بدرتا ملاوی نو پٹ سیز بخکارا کے نو افضل ادا دا چی کم ساروے دے قربانی لواغستا نکریدی پہ امگا ہار والا واچوا پٹائی والا واچوا خیستے کا چی زمان دا دی سر مین دا او دا ساروے دا قربانی دے او دا دا خرس دے منگا او تاس دا خرس ساروی لبنا چے دکا خرس سڑے اگا ساروے خرسی چی کم ورتگران نہیں کم سی سر چی مین نہیں آگا خرسائی چی کم سی سر مین آگا نہ خرسائی
نو دا خرص والا تا ما چا خو چې کم دی اغسطه ده او قربانی کې نو اغیل واچا. و دیرسم نمبر ادب دا ده چې ساروی علاله قربانی کې نو په ګس طرف دی را غورځي، ګس طرف باندې قبله طرف. اته دیرسم نمبر ادب دا ده که زنانه قربانی کوي نو افضل ادا ده چې ځان له وکیلو نیسي، ځکه د زنانه او زړه کمزور ہے. دا څنګه چې د دوی علاله نه کیږي. زمونږ استاد پښتنو کې خدا مسله خوره ده، که زنانه چرګ حلال کړ نو بس آرام ور. نو اکثر زنانه چې چرګ حلالې نو بارې ماشوم لور کې په خلکو کې ګرځي. دا مقصد نه دی د زنانه او قربانی کیږي، د زنانه او حلاله ټیک ده، دا الله نوم به پیوي. خو زنانه اکثر کمزوري بدنن، کمزوري قلبن، زړیم کمزوري، بدنم کمزوري، نو ساروي چرته ټینګولې شي. نو اسنه دا ساروي تی سوري نشي، نو افضل ادا ده چې وکیل بزان ته ونیسي چې ته زما دا طرف نه حلال. یو کم سلویختم نمبر ادب دا ده افضل ادا ده چې دا سه ساروي حلال کې چې هغه د تمام شکوک او شبهات نه خالی. ګډ کې دا ده چې کم از کم د شپږو میاشتې او چې د یو کال د ګډ سره ودرې چې برابر چیلی او چیلې کې دا ده چې د یو کال به پوره یې خامخا که یو رس کم نه کیږي. ډېر خلک وایي پروسه کال دی اختر کې پیدا شو، چې دی اختر کې پیدا شي کال لپی نه کی دا الله سورۃ کمی لا سورۃ کال لا مخ کی پورا کال برابر نشو. دا رنګ غوا میخه وغیرہ چې د دوو کالي نو د دوو کالو پته څنګه لګي چې دوه غاښونه شوي. نو اکثر دا سارو والا دروغ وای د پیسو د خاطر. مونږ او تاسو کمزور یو، پیسې راته ډېرې ګرانې دي. ا د دوو کالو نه برابر. دا ټیک خبره ده چې غاښ پکې شرط نه دی، عمر پکې شرط. خو زمونږ او تاسو معاشره کې خلک رښتیا کم وای او دروغ ډېر وای. هغه وای قربانو کې ډېرې پیسې کې بیا وروستو نه کوي. دا الله نه یره کمه ده. نو ښه خبره دا ده چې غاښونه نه وکړي نو شکی شو که نه شو. اگر که تا ته مالک کوئی د دوو کالو دی، داسې څاروی والا چې د تمامو شکوک و شبهاتو نه پاک غاښونه یې کړي به داسې والا. او که نه ستا په یو سړي اعتماد دی او بالکل رښتیا وایي نو بیا مسله نه ده، غاښونو پکې شرط نه دی. دا درته مسله رستو بیا کوم. خو ښه خبره دا ده چې د تمامو شکوک و شبهاتو نه پاک څاروی والا، تمامو عیبونو نه پاک. دا یو کم سلویخ آدابو تیم پورا شو کنی ما دا نورم بی. دا یو کم سلویخ آدابو دا دی بخیال ساتای مخ کے دا قربانی کولو نخا. قربانی یو مهم ترین عمل لے کموز کے ولاری او نیت کے دے فرق رالو. موز دکی، زکاة دکی، حج دکی گی فرض ساقط، روجہ دکی ثواب درته نه ملاوي. قربانی کی دی کنیت کے فرق راغو ثواب خو خود به خود نه ملاويږي. قربانی دی منشو الټا ګناګار پاتې شوی. کم ملګری چې د سره شریکانو دا غوي قربانی ونشو هغه سزا هم تا ته ملاوي. نو دې سره ډېر احتیاط کوئ. ها پاکه قربانی کوئ او دا نیت بکوئ چې خدایا دا زما د بدن د بدل په مقابله کې قربانی دا. خدایا ما بر خپل ځان پکار دادې چې ځان ټول قربان کړ. خدا ستا یو مهرباني ده تما ته قربانی او کو ځان ستا نو بدن څومره ګرانی. نو احتیاط پکې کوئ. ښا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.